او د کردار د حیا راځي مفتی صاحب تصویر ته چې د ګورما جړه راځي مفتی صاحب په خپلو عملونو به مدام یو موږ ستومانه چې کله تذکره ستا د وفا راځي مفتی صاحب متل دی چې د زرو په عزت زرګر پوهیږي په دې سماج به خامخا وبا راځي مفتی صاحب په وخت د خوشحالۍ که موږ په نورو سر یو په وخت د ضرورت راله مولا راځي مفتی صاحب جهانه چې بېننګې او بې قدره انسانان شي په داسې معاشره اکثر بلا راځي مفتی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی ملګرو ذاکر رحمان عمر زیمه الیکشن 2024 اختتام ته ورسېدو په دغه کې د خیبر پښتونخوا نه د جمعیت علماء اسلام ګڼ ملګري ګڼ شیوخ هغه په دغه میدان کې وو قدرمنو اصل مقابله هم دغه چې میدان کې یو سړی روزي ګټه تاوان دا د رب ذوالجلال په لاس کې وي په دغه کې صاحبزاده مفتی ګوهر علي شاه صاحب د ټولې پښتونخوا سترګې په دغه سیټ باندې وي او په دغه کې د هغوی پوزیشن سټرانګ هم و آفتاب احمد خان شیرپو چې مرکزي چیرمین دی د قومي وطن پارټۍ هغوی سره د دوی کانټېداره مقابله متوقع وه د الیکشن نه پس نن دویمه ورځ ده د صاحبزاده مفتی ګوهر علي شاه صاحب د NH24 د قومي اسمبلی چې کوم امیدوار و موږ سره تشریف فرما دی د هغوی نه تپوس کوو او تاسو ته پته وي چې تقریبا 50,000 ووټ هغوی د قومي اسمبلی په دغه نشست باندې اغوښتي دي په دغه باندې د پاکستان تحریک انصاف ملک انور تاج هغه بریالي ګرځېدلی دی په 89,000 ووټ باندې مفتی صاحب نه پوښتنه کوو وجوهات سو عوام ته څه پیغام ورکوي خپلو ملګرو ته څه پیغام ورکوي مفتی صاحب د ټیم راکولو ډېره مننه ستاسو جي جزاک الله ذاکر رحمان الله دې خوشحاله کړه کامیاب شي برکتي شي چې ته بیا رالې او زمونږ خانقاه ته او مدرسې ته رالې الیکشنو دا یو داسې شی دی چې خامخا دی کې کله ګټئ کله بیلات دي یا به پکې ګټې او یا به پکې بیلې کله ګټه کله یو شان کله بل شي بس خبره دی چې الیکشن الله تعالی په خیر تیر کی او څونه کینډیډیټ چې په دې کې ولاړی د دوی په منځ کې څه جنگ ونشي شر ونشي قتل مقاتله ونشي شرمول پرزول پکې ونشي نو دغه الیکشن یو ښه الیکشن دی زموږ په حلقه باندې الحمدلله خو مزیدار پر امن الیکشن شوی دی هغه پر امن الیکشن کې زموږ خلاف ډېر لوی خلک ولاړو او خلکم به چیرې مونږ به داسې ټوړو یا مونږ به داسې چل کوو مونږ به داسې چل کوو او د چا چې ګمان او ما ته اتحادونه کړي هغه کسانو نه ما 14,000 ووټ تقریبا زیات واغست او دا کم کس چې پاس شوي دی دې ته خو زموږ ګمان هم دا نو چې دوی له به څوک ووټ ورکړي خو دا یو هوا ده هوا لا چلیږي او دغه هوا د وجې نه ټول KPK کې تقریبا د آزاد امیدواران چې دا په نوم باندې آزاد دي خو دوی اصل کې د PTI امیدواران دا ټول تقریبا اوتې دي نو داسې سره تشویش خبره نه ده یو ځای ته پرون تللی وم نو یو سړی ډېر زیات خفه وم ولې وی پلان کې خو به ډېر خفه وي د یو سړي نوم یې واغش مې هغه به ځکه ډېر خفه وي چې د هغه سیاست فرست نمبر کار دی یعنی په کارونو کې کار سیاست دی بلې څه نشته زموږ خو داسې کار دی چې زموږ د سیاست 20 کار دی شلم کار دی زموږ خو دارې سبا نه به دستاربندۍ شروع شي هغه کې په هر ورځ باندې زموږ 15 پروګرامونه او تقریرونه او مقد عوامو محبتي او مقد خواص او د عوامو سره زموږ ناستي د سیډ بیلولو د وجنه دا نه چې بس اوس په مونږه خلکو سره کړي ول سپرید او خندا او خوشحالي وپری او چې ډوړې وپری اصلي وری خو وګړیو هم دوران د چې د عوامو په دې فیصله باندې مونږه نه خوشاله یو
ځکه نه خوشاله یو چې عوامو ته خو پته لګېدلې وه چې دا کوم 4-5 کاله مسلسل دا خلک تیر شوي دي په موږ باندې د دوی څه کارکردګي وه د دوی څه د قوم سره څه طریقې کار او زما خپله رایه دا ده چې دا لږ پرېښودل شوي په روز کال نو دې کې به د دوی د هوا بالکل ناسته وه چې بالکل پرېښودلی شي. اوس هم زما دا دغه دی چې دا دې پرېښودلی شي حکومت ته بالکل ورکړلی شي چې پتې ولګي چې دوی څونه اوبه وکړي. مفتي صاحب مولا نه بغیر د عالم نه بغیر نه خو غم خادي مکمل وي نه یو جرګه مکمل وي نه مونځ مکمل وي نه جنازه مکمل وي داسې ډېرې خبرې وي چې هغه د عالم نه بغیر نامکمل وي. د دغې خلکو رجحان بیا دغې خلکو ته هغې طرف ته ولې ځي کوم ته چې دا موجوده صورتحال دی زموږ نوجوان نسل یا زموږ مشران زما د عالم نه خو بغیر زموږ د مولا نه خو بغیر یو شی هم نامکمل نه دی سر دا رجحان ولې هغه طرف ته یاره حیران به شي. زه په دې حیران یم. ما بله ورځ ما یو ویډیو کته زمونږ د شب قدر یو ملګری دی وکیل خان نومې دی که حکیم خان نومې دی څه نومې دی یو د دې شب قدر د دې ما ته دی خو د شب قدر نه اکثر ویډیوګانې راځي او زمونږ ملګری دی هغه د خپلو پلار سره او د خپلو ترونو سره ناست دی او په هغه پلار او ترونو ورسره خبرې کوي ګپ لګوي خو یاره په ګپ کې شاته چې کوم کس دی هغه سره داسې څه کوتک غوندې دی نو هغه داسې ناجیبه الفاظ استعمال کړه چې ما وایي دا سړی خو بالکل د دین او د اسلام نه خارج شوی دی او دا مسلمان نه دی. داسې ناجیبه د علماء متعلق یې داسې ناجیبه الفاظ استعمال کړه چې ما وایي دا سړی بالکل ښځه پې طلاقه ده او بیمانه دی. بیا پسې سات یو بل راپاسېد هغه هم داسې ناجیبه الفاظ استعمال کړه چې ما دا سړی خو قطع نظر بیخت خدای د سیاست وباسي داسې مطلقا علماء ته داسې الفاظ استعمالول چې ما دا سړی د ایمان نه خلاص شوی دی. بیا د هغه والد صاحب داسې ګډې وډې وي چې ما ویل لکه ته مشر سړی او ته داسې دا ځان دې شرمولی دی او ته داسې خبرې کې د بېوقوفتوب او د حماقت او د خرطوب خبرې نو داسې انداز سره خبرې راشي ذاکره چې سړی حیران شي چې د خلکو عقیده او د خلکو دا خبرې څنګه ګرځېدلې دي. سیاست خو ځان له شي دي موږ دا اوسه پورې چېرته داسې دغه الفاظ نه وي دا اوس چې مې وي دا راله ډېره سخته غوسه راغلې وه ما وایي زه به دې سړو پسې ځم او دې هلک ته به ویم چې دا پلار او دا ترور دې راسره میلاو کړه چې زه یې لږ وګورم چې دا مسلمانان دي که دا چېرته هندوان او سیکان دي دونه حده پورې د هغوی الفاظ په ما باندې بد لګېدلي دي خو لکه حالات ډېر زیات خراب دي او د عوامو رای زما خوښه نه ده نور هر څه یو طرف ته. نن سبا دا کله چې د علماو ډېر زیات که تاسو ګورئ مولانا فضل الرحمن په ډېره اسماعیل خان باندې ویله په بلوچستان کې وګټله اوس په سوشل میډیا دغه علماو مفتی صاحب شو شیخ قاسم صاحب شو نور ډېر ګڼ علماو لګیا یې خاندي ورپورې خلک چې دا خو موږ راوغورځول که نه او موږ دا قسم ټرند چلول خیر دی داسې ټرند چلول خو نه دي پکار خو خیر دی دا څه به وایي که نه نو ګوره دا خو یو جګ وي په جګ کې خو چې پټکي پورې خاندي پټکي پورې چې خاندي دا بد کوي بیا به مقه ویم چې دا د ایمانه خلاصېږي. علماو شکسته د علماو راغورځېدل دا یو کار و بس عالمو او بس شکست یې وکړو خو بیا دوی په دې خوشحاله چې موږ عالم راوغورځو دا ولې مفتي صاحب دا څه به ستا ته ووایم ذاکر رحمانه چې یو سړی په دې خوشحالي چې ما عالم راوغورځو او بیا هغه پسې ملنډې وي لکه ما چې تا ته ووي چې زموږ د شب قدر دی د لږ تر نو چې